یو بل سوال کړی دی د محرم په میاشت کې واده کول، خادي کول، خوشحالي کول، دې کې هیڅ ممانعت نشته دی شرعاً، او په ټول کال کې یوه میاشت یا یوه ورځ داسې نشته دی چې په هغې کې واده کول منع وي یا بله خوشحالي کول دا منع وي، بلکې جواز شته دی په محرم کې بالکل جایز دی. او څوک چې وایي چې یاره دا ګناه ده او یا دا ښه کار نه دی، نو دا اصلا د شیعګانو خبرې دي، په دې سنیانو کې پیدا شوي دي. یو بل سوال کړی دی 10 محرم باندې په خپل اولاد باندې خرچه کول، وایي دې سره پراخي د رزق راځي. چې څومره روایات دي هغه روایت ټول ضعیف دي، خو به هر حال که سړی په عمل کوي نو جواز شته دی، خو لازمي او ضروري به څوک نه ګڼي. بیا د محرم 10 محرم په ورځ باندې کوي او که شپې کوي ښه دا ده چې ماښام کې وکړي، ځکه چې د 10 محرم په ورځ باندې روژه نیول پکار دي، ماښام کې بیا کول پکار دي. خو دا یاد لرئ چې دا ضروري نه دي او لازمي نه دي، دا صرف د ضعیف روایاتو کې د دې ذکر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو سوال کړی دی چې یو کس وفات شي او ښځه خبره نه وي او د عدت زمانه تیره شي، که حامله نو وضع د حمل وشي، او که غیر حامله 4 میاشتې او 10 ورځې تیرې شي، خو دغه زنانه خبره نه وي نو وروسته خبره شي، عدت به د کوم وخت نه حسابېږي؟ د وفات نه حسابېږي. چې ښځې ته طلاق میلاو شي، د طلاق د وقوع نه پس د هغې د عدت زمانه شروع کېږي، او د ښځې چې خاوند وفات شي د عدت زمانه یې شروع کېږي. که هغې اگر که ناخبره بیا هم چې زمانه د عدت تیره شوه نو بس د هغې عدت ختم ده. دغه مسله علامه شامی رحمه الله نقل کړې ده. او بیا چې په هغې کې هغې مثلا ترک زینت وغیره دی نه یې کړی نو پروا نه کوي، په هغې باندې د استغفار غواړي او نور عدت یې پوره شوی ده. یو بل سوال کړی دی د قبر د عذاب په باره کې. نو د قبر د عذاب نه منکرین یوه ګمراه فرقه تېره شوې ده، هغې ته معتزله وایي. اوس چې څوک د دې نه انکار کوي نو دا به د معتزله یو شاخ وي. به هر حال دا ګمراهي ده، د قبر د عذاب نه انکار کول. او د قبر عذاب دا د قرآن کریم په آیاتونو په احادیث مبارکه باندې ثابت ده. نبی علیہ السلام فرمایي عذاب القبر حق، د قبر عذاب حق ده. دغه شان نبی علیہ السلام فرمایي استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. تاسو د تشو بولو نه ځان ساتئ، ځکه عام عذاب قبر کې چې سړی مبتلا کېږي نو د هغې یو سبب دا دی چې د تشو بولو نه سړی ځان نه ساتي. به هر حال بیا عذاب چاته ملاویږي؟ نو عذاب روح او بدن دواړو ته. روح اگر که د بدن نه جدای په سجین کې وي لیکن تعلق د بدن سره وي، یا روح په علیین کې د تعلق د بدن سره ده. داسې مثال دی لکه د لمر سترګه په اسمان کې ده او تعلق د ځمکې سره ده. نو د روح د بدن سره تعلق شته دی بقدر ما یتألمو و یتلذذو. دومره اندازه که هغه نیک سړی نو خوشحالي محسوسوي، او که بد انسان وي نو هغه تکلیف او درد او عذاب محسوسوي. او حدیث مبارک کې راغلی دی چې کله مړی په قبر کې کېښودی شي نو بیا روح د هغه واپس کېږي د هغه بدن ته، او بیا د هغه نه سوال جواب کېږي، د هغه نه پوښتنې کېږي من ربک ما دینک و من نبیک، دا پوښتنې ورنه کېږي. نو د روح د بدن سره تعلق وي. یو بل سوال کړی دی، وایي دلته دوبۍ کې یو وابي دی، وایي هغه مونږ ته جمع راکوي. نو هلته اکثر د امام حنبل صاحب
د مسلک خلک یا د امام شافعي صاحب وي یا د امام مالک صاحب وي نو که دغه وي نو پروا نه کوي هغې پسې بالکل تاسو مونځ کوی شئ هغه زمونږ وروڼه دي او که بالفرض وهابیان وي لکه د پاکستان چې کوم وهابیان دي یا د افغانستان چې کوم وهابیان دي نو که دغه وي نو بیا هم چې هلته مثلا جوماتونه بند دي او د عذر د وجې نه تاسو د پسې مونځ کوئ نو کوی شئ البته همیشه به د امام نه جوړوئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی چې مثلا احمد د محمود نه دکان په کرایه باندې نیولی دی اوس یې هغه زید ته پرېږدي خو احمد 2.5 لکه روپۍ ترې غواړي د زید نه دا 2.5 لکه روپۍ دا د څه شي روپۍ دي دا خو دا پې قبضه خرڅوي قبضه خرڅول ناروا دي دغه مسله احسن الفتاوی نقل کړې ده قبضه خرڅول ناروا دي شرعا ځکه چې دی څه شی خرڅوي صرف هوا پې خرڅوي نه آبادي د دکان پې خرڅوي شي هغه هم د مالک ته او نه ځمکه ورباندې خرڅوي شي د دکان هغه هم د مالک ته. السلام رحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی چې د جمعې په ورځ یا په شپه باندې څوک وفات شي نو حساب کتاب ذکر خو ما چرته نه دی کتلی البته دا راغلی چې د قبر د عذاب نه به محفوظ وي. السلام رحمت الله وبرکاتہ. حدیث مبارک کې راغلی دی چې کم سړی د جمعې په شپه کم مؤمن د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ وفات شي د قبر د عذاب نه محفوظ وي او دا داسې نه چې صرف په همدا یو شپه همیشه محفوظ وي. بل سوال کړی دی چې یو ماشوم نوی پیدا شي نو اذان چې څومره زر وشي که په اوله ورځ په دویمه په درېیمه نو دا بهتره ده او پاتې شو سر خرول نو سر خرول هم په 9مه ورځ باندې دي او عقیقه هم په 9مه ورځ باندې ده. بل سوال کړی دی د شاملات ځمکې په باره کې چې په هغې کې د یو کس برخه وي نو تر څو پورې چې تعین نه شوی تقسیم نه شوی نو دا خپله حصه نشي خرڅولی او نه د هغې انتقال چاته ورکوی شي. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی وایي بعضې جاینمازونو باندې د بیت الله تصویر وي یا د مسجد نبوي تصویر وي هغې باندې مونځ کېږي او بالکل کېږي ښه تصویر اخو د جاندار شي منه ده اخو جاندار نه دی یو دویمه دا ده که څوک وایي بېادبي پکې راځي نو بېادبي هم پکې نشته د تصویر احترام په شریعت کې نشته. یو بل سوال کړی دی وایي چې اوبه تویې شي دا خوشحالي ده که څه شی دی دا بعضې خلکو کې دا مشهوره ده چې اوبه تویې شي نو وایي رڼایي ده نو دا خو څه مسله نه ده چې تی پوښتنه کوي اوبه تویېدل دا نه خوشحالي ده او نه غم ده هېڅ شی نه ده. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی وایي چې د ماښام وخت داخلېږي 15 منټه کم 2 بجې او زه مثلا 15 منټه د پاسه د ماښام مونځ کوم نو دا وخت قضا نه وي خو دا ده چې د ماښام مونځ کې به سړی تلوار کوي څومره چې زر ادا کېږي نو ادا کوي به او جمع سره به کوشش کوي که چېرته کله جمع قضا شي نو پروا نه کوي نور به د جمع پابندي کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی د یو حدیث په باره کې چې د دې تشریح وکړي ان الله جمیل یحب الجمال الله پاک ذات دی او پاکی خوښوي او الله رب العالمین ښکلی ذات دی ښکلا خوښوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل فرمایل چې د تکبر نه منع فرمایله نبی علیہ السلام چې د تکبر نه منع فرمایله نو یو صحابي ورنه تپوس وکړ ورته وی فرمایل یا رسول الله په من کې خو هر یو کس دا خوښوي چې هغه ښکلی لباس او ښکلی پیزار استعمال کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا تکبر نه دی بلکې تکبر بطر الحق وغمت الناس بطر الحق وغمت الناس
د حق نه انکار کول او خلکو ته پسپک نظر کتل دې ته ویل کېږي تکبر. نو دا منع ده. او به ورته فرمایل چې دغه تاسو ښکلی لباس او ښکلی پیزار خوښوئ، دا خو تکبر نه ده، بلکې ان الله جمیل یحب الجمال. الله پاک ښکلی ذات دی او ښکلا خوښوي. یو بل سوال کړی دی، وهابي بعض خلک یادوي چې دا وهابي څه ته وایي. نو کېدای شي پیژنې به خو هسې تحقیق کول به غواړي. وهابي عوام ورته وهابي وایي او دوی ځان ته په خپله اهل حدیث وایي. اصل کې د دوی نوم دی غیر مقلدین، د علماء اصطلاح کې دی ته غیر مقلدین وایي. او اصلي نوم یې دی دشمنان امام ابي حنیفه. دا خلق د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دشمنان دي. او دغه ډله دا د انګریزانو په زمانه کې پیدا شوې ده په هندوستان کې. هغه زمانه کې د برطانیې ملکه وکټوریا هغې د دې ایجاد کړی دی او دا نوم ورته هغې ایښی دی اهل حدیث. نو دا وکټوري اهل حدیث دي چې ایجاد یې هغوی کړی دی. او دغه ډله دا د دې څلورو واړو مذاهبو نه یو مخالفه ډله ده او دوی د مذهب مخالف دي. دوی وایي صرف قرآن او حدیث باندې به عمل کوي او نور هېڅ ته ضرورت نشته ده. سره د دې نه بیا چې کله په مسایلو کې رابند شي نو بیا د فقهاو کتابونو ته رجوع کوي او د فقهاو د کتابونو نه خپل مسایل حل کوي. نو به هر حال دا یو گمراه فرقه ده او پیدا شوې د انګریزانو د دې ایجاد کړی ده او د دغې ډلې نه ځان ساتل پکار دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی د یزید په باره کې. نو یزید و مسلمان، دې کې شک نشته دی. البته دا ده چې په فسق کې هم اتفاق دی چې فاسق و، نو لعنتی ویل هغه ته جایز نه دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو سوال کړی دی چې یو کس قرآن کریم باندې قسم کړی و چې زه به دا کار نه کوم او بیا هغه کار یې وکړ، نو په ده باندې کفاره لازمه شوې ده. کفاره دا ده چې دا به لسو مسکینانو ته 2 ټیمه ډوډۍ ورکوي یا د هغې پیسې، او یا به لسو غریبانانو ته یو جوړه جامې ورکوي. او که دا د چا وس نه وي، یو سړی غریب دی ډېر، نو بیا به 3 روجې نیسي پرله پسې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی چې اخفا، غنه، ادغام دا د تجوید د اصول او د قواعد نومونه دي. نو دی وایي چې دا په احادیثو کې یا په نور مثلا دعاګانو کې هم مراعات کول پکار دي. بهتره دا ده چې په هغې کې هم رعایت وشي، لیکن قرآن کریم کې د دې لحاظ دا واجب دی. حدیث مبارک کې نبی علیہ السلام فرمایي اقرأوا القرآن بلحون العرب، تاسو قرآن کریم په لهجو د عربو باندې لولئ. نو لهجه د عربو کې ادغام، اخفا وغیره د هغې لحاظ کول چونکې دا لازمي دي. نو د دې وجې نه قرآن کریم کې به د دې لحاظ کېږي. البته په نور عربیت کې یا مثلا په دعاګانو کې په احادیثو کې هم خیال ساتل بهتر دی. یو بل سوال کړی دی، وایي د 2 عالمانو نه یو واقعه اورېدلې ده د یو صحابي په باره کې، خو یو عالم د یو صحابي یو نوم اخلي او بل اخلي. اصل کې د صحابو یو اسم محذب او هغه نوم چې مور او پلار به ورته ایښی او یو لقبي نوم. نو ممکنه ده چې جلیبیب د هغه لقبي نوم وي او سعد الاسود د هغه خپل نوم. السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی، وایي زنانه چا سره عمره کولی شي؟ څوک چې محرم وي، چا سره چې نکاح حرام وي، نو
هغه سره عمره کوي شي، کاغه پلاری که ورور وي او مثلا زوی وي او تاسو زوم یاد کړی دی نو زوم سره هم کوي شي. خو نن سبا چون کې فتنې ډېرې دي، که چېرته دا زنانه ځوانه وي نو بیا د زوم سره نه ځي عمرې ته. السلام ورحمت الله. یو سوال کړی دی، یو زنانه د خاوند د خور زوی سره عمرې ته تللی شي؟ نه، نشي تللی. عمرې یا حج ته نشي تللی بالکل. یو بل سوال کړی دی د ذهن دپاره دعا، نو د ذهن د تیزۍ دپاره او د حافظې د قوت دپاره د هر مانځه نه پس 11 کرتې یا حافظو، 11 کرتې یا قویو او 1 ځل آیت کرسی وایه. یو بل سوال کړی دی کاروبار په باره کې چې کاروبار دا عذر دی چې د هغې د وجې نه سړی جمع قضا کړي. نه، کاروبار به سړی بندی، دکان به سړی بندی، هر مانځه ته دی به جمع کې حاضري کوي. که دوه ورونه یو جمع ته ځي، یو دکان کې ناست دي، نو په یو ورور باندې بل نه خلاصېږي. یا یو دکاندار دی، یو ورسره شاګرد دی، شاګرد په استاد نه خلاصېږي، استاد په شاګرد. هر یو باندې مستقل په جمع کې حاضري لازمي ده او جمع سره مونځ کول دا واجب دي او بغیر د شرعي عذر نه پرېښودل دا ګناه کبیره ده. آپ کې مسائل دا مسله نقل کړې ده. یو بل څه لیکل را لېږلي دي ان شاء الله دا به سړی جدا لیکي، ان جدا شاء الله جدا، د دې معنا دا د خوښه د الله. او چې یو ځای ولیکي ان شاء الله نو د هغې معنا ده ایجاد، پیدایش د الله، نو هغه معنا غلطه ده. یو بل سوال کړی دی د شکون په باره کې چې د شکون څه حکم دی. آپ کې مسائل نقل کړي دي، د هغې خوړل جایز نه دي. یو بل سوال کړی دی وایي یو ماشوم دی په هغه باندې پیریان راځي، وایي کنځلې کوي دین او مذهب ته، نو دا کیدای شي هندوان به د جنات یا به د بل غیر مسلمې ډلې سره تعلق ساتي. نو دغه وخت کې بیا تاسو خبرې ورسره مه کوئ.